السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا یو خبر چلیږي او په غټه میډیا هم چلیږي، الکترونیک میډیا باندې، چې د حماس مشر دا دویم کمانډر، دویم مشر یحیی صاحب هم په هغه باندې حمله شوې ده او هغه شهید کړی شوی دی. ملګرو دا خبره حقیقت ده او که نه ده؟ د دې حافظ حمدالله صاحب دا یو څو خبرې واورئ، د هغې نه پس زه تاسو ته حقیقت وایم چې دا حقیقت دی او که دا دروغ ده، یوه پروپیګنډه ده د اسرائیل د طرفه. راځئ د حافظ حمدالله صاحب دا خبر را سره لږې واورئ. علما کرامو ما درته وویل چې نه مې پرېږده، یو ځای دې هم نه پرېږده، یو ځای دې نه پرېږده. نو چې نه دې پرېږدي وروره، که د خانقاه ملا یې، که د حجرې ملا یې، که د بخاري استاد یې، که د عیسی غوجي استاد یې، که خان یې، که ملک یې، چې د ملا په اذان روژه ماته یې، د ژوند نابر ولکه دې مه وایي. نو چې نه دې پرېږدي، راسه لاس په لاس کې سره ورکړو، د غیرت پر نامه سره مړه سو، په یوه پلا مړه سو. زما انتظار مه کوه چې نن وار د ده دی، سبا وار د مفتي شکور دی، زما وار ډېر وروسته دی. دا مه کوه. دا خو دا د ګلف ممالکو وویلو نن د پلاني وار دی، نن د پلاني وار دی. عراق یې هم تباه کړي، لیبیا یې هم تباه کړه، مصر یې هم تباه کړي، شام یې هم تباه کړي، نن اسرائیل پر ګردو بدماشي کوي. دا رقم به یو وژني، بیا به د ژړا سړی هم وي. د حافظ حمدالله صاحب دا خبرې به تاسو اورېدلې، حقیقت او سچ وي. د هغې نه پس د حماس دویم رهنما کمانډر یحیی صاحب هغه شهید شوی دی او که نه دی، دا حقیقت دی او که دروغ دی. ملګرو دا 100% منګړې دروغ، جوټ او پروپیګنډه ده د حماس د کمزوري کولو دپاره د اسرائیل له طرفه. که دا واقعي شهید شوی وی، نو تر اوسه پورې به د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د طرفه خامخا د دې تصدیق شوی وی، خو چې تر اوسه پورې هغوی تصدیق نه دی کړی، نو مطلب د دې دا دی چې دا خبره غلطه ده، دروغ ده، ځکه هغوی د دوی سره په رابطه کې دي.